که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، یا د مرګه خلاصېدل غواړې دا نشته. رب رحیم دی لیکن ستا عمل ته ګوري، رب رحیم دی لیکن ستا عمل ته ګوري. که په سوال جنت ته تلل غواړې دا نشته، د اوربشو نه غنم نه پیدا کیږي، د اوربشو نه غنم نه پیدا کیږي. که ازغي کرې او ګل غواړې دا نشته. ټول حاضرین درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، د رب کائنات لوی احسان وشو چې رب کائنات من او تاسو د رمضان یو برکتی میاشتا من ته بیا را نصیب کړه. یقینا الله رب العزت چې کوم انسان سره ښېګړه کول غواړي نو هغه ته نیکي اسانئ. الله رب العزت د هغې مطابق هغه ته توفیق ورکوي. خو په یو شرط سره چې د انسان کې هغه نیکۍ طرف ته میلان توجه وي، یا د هغه شوق وي، یا د هغه په زړه کې د الله د رضا یو غم وي، نو بیا الله رب العزت انسان سره مدد کوي. قرآن کې الله وی ویهدی الیه من ینیب، چې کم کس زما طرف ته انابت کوي، رجوع کوي، زما طرف ته توجه کوي، بیا زه دته هدایت ورکوم. او چې کم انسان عزتمندو الله رب العزت ته توجه نه کوي نو د الله دین سپک نه دی. ګینې الله رب العزت وی که ما غوښتلی ما به دې ټولو کافرانو ته اسلام نصیب کړی وی. لو شاء لهداکم اجمعین. الله وی که ما غوښتلی په زور باندې او یا داسې زما دا دین داسې ابس او کمزوری شوی چې هر چاله مې ورکولی لهداکم اجمعین، نو تاسو ټولو ته به ما هدایت کړی وی. نو عزتمندو الله رب العزت ګوري چې کوم انسان کې پیرزو شته که نشته. دی وجې نه بعضې کسان الله رب العزت قرآن کې بیانوي داسې دي وی ختم الله علی قلوبک، وی د هغوی په زړونو باندې الله مهرونه لګولی دي، خو د هغوی په عملونو د وجې نه بما کانوا یکسبون بما کانوا یعملون بما کانوا تعملون. ستاسو د عملونو د وجې نه، د دوی د عملونو د وجې نه، د دوی د کارونو د وجې نه، یعنې د هغوی زړه کې د سره میلان نشته چې زه مسلمان شم. نو الله وی دا دین خو څه چټي شی نه دی، خو چې انسان یو ذره الله ته توجه کوي نو بیا الله ورته ډېره توجه کوي. د دنیا هر خصیص پسې به عزتمندو ته تک تکل کې او محنت تلاش کې خواري به کې، خو د دنیا یو څیز د عزتمندو دین چې دا خلک وایي چې دا دې موږ ته همداسې میلاو شي، یا د دین نه بغیر دې موږ ته کامیابي میلاو شي، یا د دین نه بغیر دې موږ ته خوشحالي میلاو شي. قسم دې یو پلار هم د زوی نه هسې بېڅه نه خوشحالېږي. یو زوی د هغه دوکان ته په ټیم نه راځي، یو زوی د هغه سکول مدرسې ته د پلار په وینا باندې نه ځي، نو تاسو یقین وکړئ هغه خپل پلار هم هغه خپل بچی عاق کوي، هغه مال ورپسې نه لیکي، وایي زما مال کې زدا حصه نشته، حالانکې دا داسې حصه ده چې بې اختیاره انسان ته میلاویږي. چې پلار دې مړ شي تا ته بې اختیاره دا میلاویږي، که ته چرسي که پوډري که ملای تا ته بیا هم میلاویږي. خو عزتمندو پلار کوشش کوي چې زما دې بچي ته میلاو نه شي. تپوس چې خلک کوي ولې؟ وایي مړه نافرمانه دی. نو دا عزتمند نافرمانه ښځه څوک ځان سره نه ساتي، طلاق ورکوي. تپوس ته وکړي چې هلکه ده سره تا 40 کاله تیر کړي، وایي په 40 کاله بیا څه وکړم، ما خو ته خوشحالي نه ده لیدلې. بل ځای کې به ورته خاوند میلاو شي میلاو نه شي، وایي زه څه کوم؟ ښځه چې کوم د عدالتونو ته ځي عزتمندو د خاوندان نه په زور باندې طلاقونه علي، چې تپوس وکړي وایي دا زما د مزاج مطابق نه دی، که تور دی چې دا خو ښه سړی دی، وایي ځان له به ښه سړی که نه زه څه کوم؟ وایي هغه ځان له ښه دی،
منګ یې څه کوو؟ دا عزتمندو په وړو وړو عیبونو باندې سړی شی پرېږدي، په لږ لږ نقصان باندې سړی شی پرېږدي. دلته بازار کې یو سوټ آلی او هغه سوټ نه یو تار ہوتی دی، یو تار دی منځ کې، صرف یو تار. دکاندار پسې سوټ خلک واپس راوړي، وایي مړه خراب شی دی راکړی. هغه وایي مړه صرف یو تار پکې نشته، یو تار. وایي ځه مړه دماغ دې کار کوي؟ وایي دا ډیفیکټډ مال دی، په یو تار صرف. یو درزي عزتمندو تعالی ټول څیزونه څه ولګوي، یو تڼۍ دله غلطه ولګوي، سوټ ورته واپس کوې که نه واپس کوي؟ هغه درته وایي مړه یو تڼۍ داسې چلو شو، دماغ دې کار کوي؟ په یو تڼۍ باندې څیز واپس کوې، په یو تار باندې پوره سوټ واپس کوې. او عزتمندو که څوک تپوس وکړي چې هلکه روژه ده او دروغ مه وایه، وایي مړه نوره روژه خو مې صحیح ده که نه؟ نو دلته په پوره دروغو باندې روژه ته نه منې چې نه خرابېږي. شریعت درته وایي سترګې غلط مه استعمالوه، مړه نور خو صحیح مه کنه، صرف دا سترګې مې ګډې وډې دي. انسانان کمزوران دي، موږ ټول کمزوران یو، خو مطلب احساس به لرو. اصل چیز احساس دی. الله وایي ولکن لا یشعرون ولکن لا تشعرون. ای زما بندګانو بعضې تاسو کې داسې چې هغه شعور هم نه ساتي. شعور وایي احساس ته، شعور په زناورو کې. نو مطلب دا دی ای زما بندګانو بعضې کسان تاسو کې داسې چې د زناور عمره سوچ هم نه کوي. ته خو اشرف المخلوقات یې، تاله خو الله عقل در کړی دی، تاله الله زړه در کړی، خو الله ګیله کوي قرآن پاک کې وایي لهم قلوب لا یفقهون بها. زما بعضې بندګان داسې دي، توبه. یو پلار ګیله سړی نشي کتی، انسان سترګو کې اوښکې راځي چې یو پلار بچي ته ګیله کوي که نه، نو سړی سوچ وکړي چې د الله رب العزت ګیله کېږي، دا هر څه د الله دي. او الله وایي لهم قلوب لا یفقهون بها. زړه ما ورکړی دی خو زما سوچ پکې څوک نه کوي. لهم آذان لا يسمعون بها. څومره ساده ساده خبرې قرآن کې لګ وایي غوږونه یې شته خو زما د مرضۍ مطابق څه پې نه کوي. دا څومره د ګیلې خبره. غوږ د هغه چې کوم آواز تا ته رارسوي هغه هم درته الله رارسوي، د هغه په خوله کې طاقت هم الله پیدا کړی. ته چې په هغه خبره باندې پوهېږي د دې دماغ او د طاقت هم تعالی الله درکړی. خو لهم آذان لا يسمعون بها لهم اعین لا یبصرون بها. الله وایي سترګې شته خو ګوري پې نه. اوس په سترګو خو لیدل کېږي، مطلب لا یبصرون الحق، حق پې نه ګوري، حق باندې سترګې پړي. موږ وایو که نه هلکه سترګې دې پټې کړې، دا الله رب العزت هم ګیلي دي. وایي سترګې شته خو په سترګو لیدل نه کوي زما بعضې بندګان. دا څومره د ګیلو خبرې دي. بیا الله وایي وما الله بغافل عما تعملون. وایي ستاسو ذهن کې به دا راځي چې الله ته به پته نه وي. وایي تاسو الله غافل ګڼئ. دا څومره د ګیلې خبره. وایي تاسو الله غافل ګڼئ د خپلو عملونو نه. دا ته چې څه کیې نو الله ته به د دې پته نه وي. نو دا ټولې د الله ګیلې دي عزتمندو په قرآن پاک کې مختلف دي. بیا وایي بعضې بندګان زما دومره سخت دي که نه، وایي د هغوی زړونه د کاڼو نه هم سخت دي. دا بله ګیله ده د قرآن پاک کې. الله رب العزت وایي بعضې زما بندګان دي، وایي د هغوی زړونه دي خو کالحجاره، د کاڼو په شان، او اشد قسوه. وایي مړه کاڼې خو پرېږده د کاڼو نه هم سخت دي. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. ځکه بعضې کاڼي داسې دي د هغې نه ولی روزي وبتي روزي. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج الماء. بعضې کاڼي مات شي منځ نه اوبه روان شي. موږ دې دپاره غرونو ته چکر له ځو، څومره ښایسته یار چینه ده، څومره ښایسته چشمه ده. الله وایي دې ته هم سوچ وکړه، وایي دا جاړي، دا د دې اوښکې دي. موږ دې ته چېرته سوچ نه دی کړی. څومره ښایسته ده، او د الله قدرتونه دي. الله وایي د الله قدرت هم دی، خو بل طرف ته بعض کاڼي د الله د یرې نه جاړي او د هغوی د سینو نه او د هغوی د سترګو نه اوبه راوځي. موږ هغې ته هم چشمه وایو. نو چشمه څه ته وایي؟ او چشمه سترګې ته هم وایي. نو دا چشمه څه مطلب؟ د هغې د سترګو نه اوښکې را روانې دي، چشمه. نو دا د هغې چشمان دي او دا اوبه د هغې اوښکې دي. بیا الله وایي وان من الحجارة. وایي بعضې کاڼي داسې دي چې هغه زما د یرې نه په دې غرونو کې رارغړي.
بعض وخت غر راغورځي مونږ خلکو یې زلزله ده الله وایي بعض کاڼي زما د یارې د وجې نه راغورځېږي. نو دې وجې نه لږ سوچ کول پکار عزتمندو. د بدبختۍ 4 علامات دي. یو انسان ځان چې کوي دا د عبادتو میاشت ته ځان چک کول پکار دي ترمامیټر. یو انسان ځان معلوموي چې زه د نیکبختۍ په لار روان یم که د بدبختۍ په لار، د هغې یو څو علامات دي ځان په خپله چک کولی شي. 4 خبرې آسانې خبرې. اول نمبر جمود العین، چې د انسان سترګې اوچي شي. سوچ کوئ د انسان سترګې د حق په خبره، چېرته ظلم وشو په هغه خبره باندې، چې ته د الله دین ته نقصان ورسېدو په هغه خبره باندې، ګمراهي زیاتېږي په دې خبره باندې، انصاف ختمیږي په دې خبره باندې، د الله دین ورانیږي په دې خبره باندې، د ده زړه ته ټیس نه رسي، دک درد نه رسي، غم نه رسیږي، او د ده سترګې چېرته لمدې نه شوې، وایي دا د بدبختۍ په پیله پوړۍ باندې قدم کې اغوستی دی. ډېر خلک داسې شته دي عزتمندو چې د هغوی دوکانونه سوځېدلي، هغوی جړلي دي، کلک کلک د غرونو په شان خلک، خو جړا یې کړې ده. ډېر کسان داسې شته چې د هغه بچی یو شپې له چېرته غیب شوی دی، د په سلګو سلګو باندې جړلي دي. ډېرې میندې داسې شته چې ټوله شپه هغه د بچي د ورکوالي د وجې نه خوب نه دی کړی، یو شپې نه دی کړی، 2 مې نه دی کړی، 3 شپې خوبونه نه دي کړي. داسې ډېر خلک شته. ډېر ځوانان داسې شته د هغوی نه څه شی ورک شو نو 2-3 ورځې هغوی په سوچونو کې ډوبي. ډېر کسان داسې شته دي عزتمندو چې د هغوی دوکان یو هفته فایده ونه کړي نو هغوی په غمونو کې ورکي. نو د الله هم ګینه کېږي چې د الله چې کوم احکامات دي هغه ورانیږي او د هغې د وجې نه ستا په سترګو کې اوښکه نه راځي. نو الله وایي دا حدیث کې راځي چې دا د بدبختۍ په پیله سیړۍ باندې د قدم کې اغوستی دی. نو د جړا عزتمندو ځان عادت کول پکار دي. جړا ډېر ښه شی دی. مور هغه بچي له څه نه ورکوي مم چې څوک ورې ماشوم جاړي نه، او چې کم ماشوم جاړي د پردو نه وله لري خو ورکوي، قرض وله کوي خو ورکوي، وایي شرموي مې. الله خو د چا نه یریږي نه، خو الله خوشحالېږي. یعنې که ته جاړې د الله هېڅ پروا هم نشته دی، جاړه که نه، خو نه الله ډېر زیات خوشحالېږي. مور کله ناکله داسې کوي چې ته جاړې تاله یو څو شړقه نور هم در کوي، وایي ښه ته ورته اوس لا جاړم. داسې کوي که نه کوي؟ زوی جاړي پلار پې نور هم را باندې کي، اوس راته وایي لا جاړې، اوس راته ډرامې کې. رب کریم داسې نه کوي. چې کوم انسان په ډرامه جاړي الله ته، په ډرامه، لکه زړه کې د الله سشتم نه دی، الله بیا هم د انسان سره مینه کوي. الله د انسان د اوښکو دومره قدر کوي. دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د الله د یرې نه باکو بوکا جړا کوئ. نو بعضې کسان له جړا نه ورځي، نو بیا نبي علیه السلام وایي والا فتباکو، که جړا دله نه درځي نو د جړا سې شکل جوړوه، یعنې هسې ډرامه کوه. مطلب یې دغه شو که نه، هسې ډرامه کوه. ډېر کسان داسې شته عزتمندو چې د هغه په چا باندې قرض وي، دا ورته ډرامه کوي که نه، مړه یار حالات ډېر خراب دي که نه، یار داسې مه کوه، داسې کوي که نه. ګینې هېڅ حالات خراب نه وي، بلکل نه خراب، دروغ وایي، خو دا ډرامه کوي چې زما د پیسې راوځي. داسې ځان مسکین او غریب کی ته وایې که زه زکات راوالم دلی ورکم. دا زمونږ ټول اکثر خلک داسې کوي. مونږ ټول په ځان پوهېږو نو، یعنې ته هغه ټایم کې ځان ته کیمره ولګوه موبایل او بیا ځان ته ګوره، ته وایې لکه زه خو د دې بازار سوالګری ښکارم، خو مونږ سوچ نه یې کړی چې ته ځان ته داسې ده. او هغه مخامخ سړی تا پورې خاندي ته چې لاړ شي، بل ته وایي ډرامه باز ته دې خیلو څنګه ځان چې کوم دی غریب غریب شو کو، او دا د ظالم بچی چې کوم دی مړیږي نه، او دا بچرته موړ نشي، هغه ورپسې خبرې کوي. همدغه دکاندار بل ځای کې بل چاته بیا سوال کوي، بل ته سوال کوي، او دا شکل صورت داسې جوړ کي ته وایې که د ده نه مسکین سړی په دنیا کې نشته، حالانکې دا به کروڑپتی لکپتی وي او د ده به جیبونه ورسه ډکي. زه انسان دی کمزوری دی کېږي څه خبره نه ده، توبه دې بیا وباسي، خو هسې مثال خبره کوو چې موږ الله سره څه سلوک کوو او خپلو کې څه سلوک. او دنیادار خلک ستا ډرامې نه مني چې دا باندې پوه شي د ته ډرامه بازه فلانی مکاره دوکه ماره درته په دې خوله م وایي. الله رب العزت داسې چاته نه وایي.
داسې چاته نه وایي. که څوک په ډرامې باندې م راشي که نه نو الله وایي زه بس کمقل دی په ورو به ټیک کېږي، خیر دی صحیح به شي. الله کې صبر ډېر زیات دی، الله صبر ډېر زیات کوي. ځکه الله ته پته ده که زه د ده نه څه بدله والم نو ما ته الله وایي څه میلاویږي. نو الله د بندګانو سره ان الله لا یرضى لعباده الکفر، الله وایي زه دا بد کارونه او کفر د بندګانو دپاره نه خوښوم. زمونږ دشمن چې مثلا هلاکیږي موږ خوشحالیږو، داسې ده که نه؟ الله نه خوشحالیږي. الله وایي لا یرضى لعباده الکفر، زه خپل بندګانو دپاره کفر نه خوښوم. یو کافر بنده دی او دا جهنم ته روان دی، نو الله وایي زه په دې باندې خوشحاله نیم، زه په دې نیم خوشحاله. دومره رحیم او کریم چې په دشمن نه خوشحالیږي. د دنیا قانون دی هر سړی په دشمن خوشحالیږي چې غر کېږي. واحد الله دی چې هغه په دشمن باندې هم نه خوشحالیږي، په دشمن هم خفه کېږي. دا د قرآن آیات دی. لا یرضى لعباده الکفر، زه د خپل بندګانو دپاره کفر نه خوښوم. خو دا بندګان څه شی دي؟ دا په خپله باندې بېوقوفان دي. ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون، دا ظالمان په خپله نه پوهېږي او په زور باندې چاله الله هدایت نه ورکوي. دا د الله اصول دي. په زور باندې وایي زه کوم د زور خلک وایي که د زور یارانه مې نه لګي. نو بهرحال عزتمندو یو څیز د بدبختۍ دا دی چې سړي سترګې وچې شي. دویم نمبر دا دی عزتمندو قسوة القلب، چې د انسان زړه سخت شي. بعضې کسان ډېر فخر باندې وایي مړه زما په هېڅ باندې هم پروا نشته. ته خو ظالمه د زناورو نه وښکتې. یو زناور چې بل زناور ته وګوري د هغه زړه خوږېږي. تاسو به ډېر ویډیوګانې کتلي، بعضې زناور هغه مړ زناور ځان سره راکاږي یا په سمندر کې بچکۍ، ډېر زیات د دې تاسو به واقعیت کتلي. او دا وایي مړ وایي زما د سره پروا نه او دا په فخر باندې یادوي. نه، مسلمان بنده به رحمدل وي. دا رحمدلی د الله دومره خوښه ده چې د رحمدلی نه الله ځان له ډېر نومونه ایښي دي. رحمان، رحیم، رؤوف، کریم، لطیف، دا ټول نرموالی باندې دا الله ځان له د دې نه نومونه کې اغوستي ځان له. نو خو د الله خوښ دی ځکه چې ځان له نومونه کې اغوستي که نه. کوم عمل چې د چا خوښ وي نو هغه نه ځان له نوم ږدي. نو الله د رحمان صفت او د نرمۍ صفتونو نه الله ځان له نوم او پیغمبر له میخي دي. وایي زما دا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وایي زما دا پیغمبر نه دا هم رؤوف دی رحیم دی. وایي ده کې هم رحمدلي ده، د الله دومره خوښه دی. او چې کوم انسان رحم کوي الراحمون يرحمهم الرحمن، وایي چې کوم سړی رحمدلي الله وایي زه رحمانم په هغه باندې زه رحم کوم. الراحمون چې رحم کوونکي خلک يرحمهم الرحمن، وایي رحمان زیات رحم دل خلک خوښي. نو عزتمندو دا خبرې دي. اوس خپل دکان ته راشو، خپل بازار ته راشو چې په روژه کې زما او نبی اسلام وایي روژه د رحم میاشته او دا اولنۍ لس ورځې انتهایی د رحم دي. نو سوچ کوه ستا په بل مسلمان باندې چې شی ګرانېږي او ته ګران خرڅې نو ته خوشحالېږي که خفه کېږي. بس خپل ځان چک کوه. یو مسلمان باندې تکلیف دی چې ته پې خوشحالېږي که خفه کېږي، خپل ځان چک که اسانه خبره ده. دا خپل زړه درته الوایي. نبي علیه السلام نه یو ځل چا تپوس وکړو، وایي جي هر ځای کې خو سړي سره قرآن یا حدیث دا خو نه او یو عمل را پیښ شو نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دا سم دی که غلط دی؟ آسان جواب یې ورکړو، وایي استفت قلبک. وایي په دې وخت کې زړه مفتي، وایي دا زړه دی مفتي دی به د زړه نه تپوس کوه. دا زړه درته په مقه وخت کې وایي چې هلکه دا کار سم نه دی مه کوه. تاسو ګورئ که نه خلک وایي که نه یاره والله زړه کې مې تېرېږي چې دا کار سم نه دی. نو هغه ذهن کې دی الله هغه ټایم کې تا ته اچوي. دا الله رب العزت هر انسان سره دا راهنمایي خیره. استفت قلبک، زړه نه دی فتوا والا چې دا کار سم دی که نه او اخلاق سره سوچ وکړه. نو بهرحال دویم عزتمندو قسوة القلب. دریم نمبر حرص الدنیا، د انسان حرص چې زیات شي. دا د بدبختۍ دریمه پوړۍ ده. ته پې قدم دې پکې غوستی دی پته درته نشته. حرص د چا نشته عزتمندو سوچ وکړئ. خو طریقې څه ده چې حرص دې راشي فوراً توبه، یا الله توبه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ځان د کنټرول کولو کوشش وکړه. دا مطلب نه چې دا څیزونه به نه راځي، راځي به خو ځان سره چې بیماري راځي دوی ځان سره ږده، صدقه ورکوه، نو دې سره به ستا حرص کمیږي.
ځکه مال راتګ سره حرص زیاتېږي نو چې واپس ځي هغې سره واپس کمیږي دا طریقه ده چې کم څیز باندې راځي نو د هغې په تللو سره کمیږي نو مال ډېر ګټلو سره د انسان زړه سختېږي حرص یې زیاتېږي نو په صدقه ورکولو سره واپس کمیږي لیول ته انسان راځي نو دې طریقې سره او څلورم نمبر عزتمندو طول العمل د انسان امیدونه چې ډېر زیات دي زمونږ امیدونه زمونږ د عمرونو نه هم زیات دي چې کم وخت به موږ مرو د هغې نه پس هم زمونږ امیدونه شته حالانکې ټولو ته پته ده چې د مرګ نه پس څوک واپس دنیا ته او زمونږ د مرګ نه پس امیدونه هم شته دا د ټولو ته پته ده عزتمندو یو انسان په دوه دوکانونو ګزاره کوي درېیم ګوري که نه ګوري بلکل یې ګوري هلکه ستا خو دومره مال دی چې ستا دا کم نسلونه دوه درې نسل هم خوړی شي وایي مړه پرېږده هغه نور چې زیات شي چې د کړوسو هم په کار راشي او کړوسي نه تپوس وکړه ستا د غور نیکه څه نوم و وایي ما لی نوم هم نه راځي تاسو نه تپوس کوم یقین وکړه تاسو کې هم د نیمو نه زیات خلکو له د غور نیکه نوم نه ورځي یعنې د پلار د نیکه نوم دا ګز او دا میدان اوس نه تپوس کوم خو موږ له خپله نه راځي نو د غور نیکه نوم نه ورځي چاله او غور نیکه ځان شرمولی و وایي زه د هغه د نسو د نوسي غم کوم او هغه له نوم قدرې نه ورځي نو دعا به درته څه وکړي غور نیکه ته تاسو کې چېرته چا دعا کړې ده د پلار نه موږ بره ځو نو موږ له هغه دعا راځي نه چې د پلار نه بري یا الله ما وبخې زما مور او پلار وبخې قصه ختمه بره دعا موږ له سره راځي نه نو ګوره دا هغه پوینټونه دي عزتمندو چې دا موږ کې عیبونه دي ټولو کې لکه دا مطلب نه چې تاسو ته ونم چې دا تاسو کې دي دا یو دعوت دی عزتمندو ځان تم آواز دی تاسو تم آواز دی که زما په زړه اثر وکړو ما ته فایده زما خپل آواز او عزتمندو که په تاسو اثر وکړو ستاسو فایده ده دا یو مذاکره شانتې ده دومره زیات دي عزتمندو یو ځل یو مفتي صاحب وایي امیدونه څومره زیات شوي دي دومره زیات دي چې یو مفتي صاحب وایي د شپې 2 بجې یو سړي ما ته ټلیفون وکړو وایي ما موبایل هسې کولاو که ګوتې مې پکې والې چې بند دی که بند نه دی چې ومې کتو نو بس میسیجونه او دا مسکالې راغلې وي وایي ما ورپسې ټلیفون وکړو سړي پسې چې خدایه پاکه ډېر زیات دغه دی تکلیف کې دی وایي ما ته وایي چې مفتي صاحب ښه دی چې ټلیفون دې وکړلو زه خو غرق شوم د ماسخوتن نه واله تر د تهجدو ټایم پورې زه تا سره رابطه کیم او نن ما خوب نه دی کړی او ذکر او عبادت ما چې ولا ډېر مبارک سړی دی چې ټوله شپه ویښ دی ما ورته چې مسله څه ده ما ته چې ډېر زیات تکلیف کېږم وایي ما چې تکلیف څه دی وایي ما ته وایي چې زما 36 میلونه دي 36 سوچ کوئ خو سبا د یو میل بولی ده په یو ځای کې نو د شپې دعا قبلیږي نو تا ته مې انتظار کړی چې د شپې به ما ته دعا کوې چې دغه سبانې میل په بولي کې زما وخیږي سوچ کوئ عزتمند 30 میل دپاره ټوله شپه رونول دا زموږ دی موږ یو سړی وکتلو عزتمندو هغه په لیز باندې ځمکه اخسته عمر یې تقریبا 80 کاله و چې تپوس وشو چې هلکه څومره وخت دپاره په کره یالې وایي چې د 100 کالو دپاره 99 سال دپاره یو کم 100 کالو دپاره دا د لیز ځمکې سرکاري میلاویږي وایي د 100 کالو دپاره بیا علم ناجایز نه ده عزتمندو داسې خبره هم نه ده هسې هغه خپل هوس ښیو چې هوس زموږ څومره زیات دی یعنې بعض وخت کې دا دنیا هم دینداري ده چې تا سره ډېر مال وي او ته یې ښځی کې خرج کې خو هغسې کسان کم دي بعضې کسانو یې زه د عبادت دپاره خرج کوم اکثر کسان دنیا غواړي جی بس ماله دا خوند راکوي چې ما سره ډېر مال یو زه خرج کوم نو دا څومره کسانو چې ډېر مالي دا ټولو به مخکې دقه خبره کوله نو هغه تا نه ډېر ښه دي د نبي علیه السلام زمانې ته نږدې دي ته خو د دې خو د فتنو زمانې ته نږدې دي یو سړي 80 کاله دي نو هغه نبي علیه السلام زمانې ته تا نه نږدې دی او ستا 60 کاله دي نو ته لا ته 40 کاله لرې نو چې هغه داسې کار نشي کولی نو ته بیا څه وکړې نو دې وجې نه عزتمندو دا یو څو خبرې وي د دغه مطابق اوس 2-3 مسلې ته د رمضان مطابق دا صرف د فکرمندۍ دپاره چې دې روژه کې موږ فکرمند شو یو موقع ده عزتمندو